بسم الله الرحمن الرحیم. بیبی زهرا سلام علیها ته فاطمه نویل ویل شي. بیبی ته فاطمه نما ویل کړی شوی دی. کوم شیا او روایت کې ذکر شوی بیبی ته فاطمه نویل مغا څو روایت ذکر کوم. رسول الله نزنا روایت زنا نور اهل بیت علیهم السلام ندی. بیبی ته فاطمه نما ذکر کې شوی ته سمیت فاطمه لانها فطمت من النار. بیبی تا فاطمه نه ځکه چې دا بیبي ورنه ستلی شوی جدا کړی شوی دی، یعنی ور بیبي ورنه ستلی شوی دی. دا یو روایت. بیا بل روایت کې دی چې لانها فطمت وفطمت شیعتها من النار. بیبي او دی بیبي شیعت کوم دی هغه ورنه ستلی شوی دی، ور هغه نشي سزاوای. یو بل روایت کې دی چې لانها فطمت وفطمت ذریتها من النار. بیبی و د بیبی زوریا کوم ده سادات د بیبی کوم المسیدی اغا ور نشتلی شوی دی. یو روایت کې به د سې لانها فطمت وفطمت من احبها من النار. بیبی و بیبی سچوک محبت کوي اغا ور نشتلی شوی دی. بیا ځانو کې اردری ذکر شي لانها فطمت وفطمت ذریتها وشیعتها ومن احبها من النار. ته بیبی او بیبی زوریا او بیبی شیعه او بیبی محبان دا ټول ورنه ساتل شوی دي. خو په ذهن کې سوال راځي چې اول پرې کې څه کله روایت کې چې لانها فطمت من النار بیبی صرف ورته آیا نور ورنه نه ساتل شوی یا بلکې چې لانها فطمت ذریتها من النار بیبی او د بیبی زوریا ورنه ساتل شوی دي. خب که دا نور کوم کسان دي چې بیبي او بیبي زویا ونه ساتل شي دا نور ټول ور کې سيږي. ار سړی غوړي څنګه ته د بیبي شفاعت ملو شي، هغه ته د اهل بیت شفاعت ملو شي. خو څه کله بیبي او بیبي زویا ور نه ساتل او شدا نور خو بیا حتما جهنم ته بسي. بیا بل رکنه نه تاسو یا ام ساتوي لانها فطمت وفطمت ذريتها وشيعتها من النار. شیعه ام ساتي. خب کوم وایي چې بیبي زویا خو بیبي زویا کوم کسان چې بیبي زویا نه ده هغه هو نه وتل. خب سکله شیاونه ویل او شنور امیدونه یا کاټ کړل نور یا شاب مثال هغه به جهنم ته ور نه دي ستې خدای نه ستې ونه یا شفاعت نه مليږي د سیلاند وایو. کیونکه بیبي شفاعت دا ټول نه عظیمه درجه ده چې چاته د بیبي شفاعت ملو شي. خو چې بیبي شفاعت چاته ملو شو بس هغه ټول نه عظیم مغاده د سویا. خو سکله بیبي شفاعت مختص کلو بیبي زوریه سره بیبي شیا سره د نور خوش غریبانه خو یو کاس هغه صرف مجرد بیبي سره محبت لري او شغه مثال بیبي شفاعت نه لاسو منځي نه بل رات کې دا شي نه هغه کس هغه بیبي سره محبت کوي هغه هم ور نه ستل شي دی. یعنی جمع روایت بدا شي وکړو چې هر یو هغه کس هغه بیبي زوریه نه ده یا بیبي شیاو نه ده یا بیبي سره محبت ساتي هغه خداوند عالم ور نه ستل شي دی، هغه ور نه جدا کړی شي دی. یا د سې ځنو روایت کې دا شی اشاره شوی دی چې خداوند عالم بیبي سره وعده کړی دی چې بیبي تا د تا زوریا د تا شیعه او د تا کوم محبان دي هغه به زورنه هغه به جهنم کې نه سزون هغه سم د بهشت وعده کړی دی. خو د یو روایت کې بیبي خدای باندې احتجاج کوي چې کله دا روایت بهار کې موجود دی 43 نمبر جلد کې چې قیامت ورځ باندې ان لفاطمه علیها السلام موقفا على باب جهنم. بیبي سلام علیها د جهنم دروازې باندې یو موقف ته سالته بیبي ویلوړوي. خداوند عالم د هر کس ټنډې باندې به دا غلي کې انه مؤمن او کافر څنګه مؤمن دی یا کافر دی او بیبي به الته ویلوړوي. خداوند عالم به حکم کوي چې مثال دا جهنم ته واچي دا بهشت ته واچي دا جهنم ته دا بهشت ته. په دې ټایم کې به یو کاس هغه د بیبي محب وي یؤمر به الى النار. بیبي محب وي هغه امر بشي چې جهنم ته واچي. بیبي بسترګ غړوي ټاندې یوس دا امام محب ده. بیبي به خدای ته احتجاج کوي چې خدایا انك سميتني فاطمه وفطمتني وفطمت ذريتي ومن تولاهم وفطمت من احبني وتولاني وتولى ذريتي من النار. تا ایما شیعه ز ایما زوریا و ایما محبان ټول د جغنه
به جهنم نه ستلی دي. بیا د امام محب د ویلي جهنم ته روان کړی دی. څه خداوند عالم به ته حکم کوي چې بله بی ما تا صدا وعده کړی دی او زه د خپل وعده خلاف ورزي نه کوم او دا مذکر وکړ چې زه د تا مقام خلکو ته وخیم د کوم پیغمبران دلته موقف نه ویلار دي محشر صحرا کې ویلار دي کوم رسولان ویلار دي کوم مرسل پیغمبران ویلار دي کوم ملائک ویلار دي د ټولو 18000 کوم مخلوقات ویلار دي دوی ته زه تا مقام وخیم چې تا ما سره څه مقام دی ازکه دغه کوم تا محب دی او ګناهګار دی ګناهان وجه جهنم ته روان کړی دی چې ته دې شفاعت وکي او زه تا شفاعت دی حق قبول کوم او بهشت واسم بس بي ته حکم وشي سلاس نه ونی سره بهشت ځان سره داخل کا بي ځان سره لاس نه ونی سي بهشت به داخل کی یعنی بي دا مقام دی بي خپل نامې په ذریعہ خدای سره احتجاج کوي چې خدایا تا مونږ فاطمه نه ما ازکه یې خیره چې ما زوریا ایما شیعه ایما محبان به ته بهشت بیاي او جهنم ته نبی پروردگاره و شبیه تخبط انک لا تخلف المیعاد ته د خپل وعده مخالفت نکوي نه پروردگار هم ته چې بالکل د خپل وعده مخالفت نکوم هر یو هغه کس هغه تاسو سره محبت لري تا شیعه نه ده یا د تا زوریه نه ده هغه زه بهشت چوم او هر یو هغه کس هغه د تا دشمن ده تا زوریه دشمن ده تا المسیح دشمن ده تا المسیح بدی کوي هغه به زه جهنم ډکوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.